امان الله خان د تیرو 15 کالو راهیسې د امریکا په ټکساس ریاست کې ژوند کوي. نوموړی د بېلابېلو برقي سامانونو روزګار لري، خو وایي د کرونا وبا له امله په پیل کې داسې محسوسېدل چې وړاندې هډو ژوند نشته. د امریکا د ټکساس ریاست د چارواکو په وینا چې په سیمه کې د کرونا وبا تر ډېر حده کمه شوې ده او په تیرو 28 ورځو کې یوازې د 1.89% ټیسټونو نتیجې مثبتې راغلي دي. ښاغلي لاکاني وایي د امریکا په ټکساس ښار کې له 80% زیاتو خلکو ویکسین لګولي دي او په دې وروستو کې مخې ته راغلي رپورټونو تر مخه دا وخت د 9 میلیونه نه زیات د روزګار موقع موجود دي. تقریبا सब लोग डरे हुए थे। शुरू में लॉकडाउन भी लगा, लोग ने बहुत شاوخوا ټول خلک ویرېدلي وو. په پیل کې ډېر بندیزونه لګېدلي وو، روزګارونه سکولونه بند وو، د ژوند هره لاره بنده پرته وه. په دغه وخت کې زما په خیال چا کار کول غوښتل هم نه، ځکه چې ډېره ویره وه. خو دا هم یو حقیقت دی چې څنګه د دې ځای حکومت ګامونه پورته کړل، خلکو سره یې مرستې وکړې چې څومره هم د هغوی نه کېدل ویې کړل. بیا چې کله ویکسین راغلل، په هغې هم ډېرې پیسې ولګولې شوې چې د کومو خلکو روزګار نه و هغوی ته یې کرایانې تنخواګانې ورکړې. هم د دې له امله معاشي ګاډی یو وارې بیا روان شو. اوس شکر دی د کرونا وړاندې چې کوم حالات وو له هغې ښه شوي وو، وړاندې به نور هم ښه شي. शुक्र है मुझे कोविड से पहले जो सिचुएशन थी उससे अच्छी सिचुएशन अभी है अमेरिका की और शायद और बेहतर हो जाएगी अभी आगे په امریکا کې د ژوند په اړه نوموړي وویل چې دلته د مذهب، رنګ، نسل یا بل کوم بنیاد باندې امتیازي سلوک نه کیږي، خو ښه او بد هر ځای موجود وي. 90% लोग सब अच्छे हैं, 5-10% सब जगह पे लोग खराब हैं. 90% خلک ټول ښه دي او دا 15% خلک هر ځای موجود وي. په مجموعي توګه که وګورئ نو دلته هر څه د برابرۍ په بنیاد دي. 100% به چېرته هم نه وي، خو که په نړۍ کې د برابرۍ په بنیاد تر ټولو ښه ځای څوک وګوري نو په امریکا کې تقریبا هر چاته د برابرۍ په بنیاد حقونه ورکول کیږي. अमेरिका में तकरीबन सब लोगों को बराबरी के सलूक दिया जाता है, बराबरी के हुकूक दिए जाते हैं. په امریکا کې د مذهبي ازادۍ په حواله ښاغلي لاکاني وویل چې دا داسې هیواد دی چېرته چې هر څوک د خپل مذهبي عقیدو په بنیاد په مکمله توګه ازادي لري. पाकिस्तान में भी इतनी आज़ादी नहीं होगी जितनी यहाँ आज़ादी. په پاکستان کې به هم دومره ازادي نه وي څومره چې دلته ده. په پاکستان کې مونږ کېدای شي د اقلیت سره دومره ښه چلند نه کوو. تاسو پاکستان وګورئ یا هند وګورئ، خو دلته چې د چا کوم مذهب دی هر څوک د بل مذهب منونکي احترام کوي، بلکې ملاتړ یې هم کوي. دلته که عام جوماتونه وي او یا د اسماعیلي ډلې جومات خانې وي، چرچ وي، نو تاسو به پولیس هم ووینئ چې د هغوی سره مرستې کوي. نو ځکه وایم دا نظام ډېر ښه دی. په ټکساس ښار کې د سرکاري شمیرې تر مخه شاوخوا 80% خلکو ویکسین لګولي دي او هم دا وجه ده چې په ټکساس کې بندیزونه تر ډېر حده کم کړی شوي دي او خلک یو وارې بیا عام ژوند پیل کړی دی. ماسک اچول په سکولونو او په سرکاري ځایونو په شمول د هر چا لپاره اوس هم لازمي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.